نو د هغې نوم اصلاح ده چې دا به طور اصلاح که ملکي دننه اپریشنونه کیږي هغه هم د اصلاح دپاره څومره تنظیمونه که هغه سیاسي او غیر سیاسي دي هغوی هغه خپلو اقداماتو ته خپلو پروګراماتو ته هغوی هم د اصلاح نوم ورکوي د هر تنظیم ذیلی شاخي د اصلاح دپاره حکومت چې څومره محکمې جوړوي که هغه خفیه محکمې دي که هغه ظاهري پولیس دي او په هغې کې ورځ ته ورځ اضافه کیږي زموږ ملکنډ ډویژن کې نوی فورس برتي کړی دی سپیشل فورس په نوم باندې خلک ورته تانیزوال پولیس وایي دا د څه دپاره اصلاح دپاره څومره چې دا اجتماعات کیږي کوششونه کیږي نو د دې عنوان سی اصلاح زمونږ دا اجتماع دا عالمي اجتماع په دې دومره تعداد کې دا خلک جمع شوي دي ما ارادو دوی نه تپوس کوي ما ارادو د دې انتظامیې نه تپوس کوي چې ما تريدون ستاسو څه پروګرام دی دا تاسو څه کوئ نو زمونږ د اجتماع زمونږ د تنظیم زمونږ د فکر د اشاعت التوحید والسنه زمونږ خو ماټو دا ده زمونږ خو هدف دا دی چې تعلیمي تربیتی اصلاحي دا زمونږ رخ دی د جماعت مقصد د جماعت دا دی څومره چې پروګرامونه کیږي نو تعلیمي تربیتی اصلاحي چې ان اريد الا الاصلاح ما استطعت او دا د انبیاء دعوه ده د انبیاء ټولو انبیاء دعوه داوا چې ان اريد الا الاصلاح چې زما اراده صرف د اصلاح ده لیکن خبره دا ده چې د دې دومره کوششونو باوجود د دې دومره محنتونو باوجود د دې دومره پروګرامونو باوجود چې کوم کیږي د خلکو ډېره کمه اصلاح محسوسیږي هر کلی کې تاسو ګورئ اصلاحي تنظیم فلاحی تنظیم اصلاحی تنظیم لیکن داخل باوجود فساد خزیاتی نن کو ګورې ځمکه کې نو دا آغا آیات مصداق ته چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس چې که په بر کې ګوره او که په بحر کې ګوره که په وجه ګوره او که په سمندر کې ګوره خو ظهر الفساد فساد ورځ ته ورځ زیاتی پنجابیان وی تیل یا د بیل چې د دې مثال د غاڼې د یا د ارټ د غوی په شان دی د ارټ غوی ټول ورځ روان دی ټول ورځ په حرکت کې دی یو غاڼې وه د تیلو شړشمو تیلو په 1980 کې بعد هغې نه ما د 1 روپۍ تیل وړه نیم بوتل تیل مې راکول په 2020 کې ما وکته نو هغه غوی هغه شان تاویدو
منځ کې 40 سال تیر شو کنه هغه غوی هغه چان تاویدو خو هغه د خپل محور نه وتلی نو دا 40 سال زما یاد دي چې په هغه یو دغه باندې غوی تاویدو خو هغه د خپل محور نه وتلی نو اگر که په طریقې د بدلیت سره دا نه هم چې هغه یو غوی نو مقصد څه چې کوم ځای کې و 40 سال بیا هم هغه ځای کې و نو معاشره چې کوم ځای دا د دې دومره اصلاحي کوششونو باوجود معاشره بیا هم په هغه د فساد په ځای باندې ولاړه ده بلکې فساد زیات شوی دی او کم شوی نه د هغې وجه دا ده چې د انبیاو چې کوم د اصلاح طریقه وه انبیاو چې د کم ځای نه اصلاح شروع کوله د پیغمبرانو چې کوم د اصلاح نقطه آغاز وه نن هغه نقطه موږ پرېښودې ده نن هغه مرکز موږ پرېښودی نن موږ د اصلاح ابتدا د هغه ځای نه نه کوو د کوم ځای نه چې انبیاو هغه ابتدا د اصلاح کوله پیغمبرانو د اصلاح ابتدا کوله د خپل ځان نه د اصلاح ابتدا کوله د خپل ځان نه موږ اصلاح شروع کوو د بل نه نو زمونږ اصلاحي پروګرام هغه په عیبونو په غیبتونو په طعنونو او د بل په نقصاناتو ښکاره کولو په چغلۍ په دې باندې بدل شي څوک چې پروګرام جوړوي اصلاحي پروګرام نو د هغوی اوله مشوره چې کیږي وای څه چل کیږي وای دا معاشره کې دا کار دی معاشره کې دا کار دی کلی کې دا نقصان دی علاقه کې دا نقصان دی نو دینه اصلاح نه کیږي د دې په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من قال هلك الناس فهو اهلكهم من قال هلك الناس فهو اهلكهم چې څوک دا تبصرې کوي چې خلق خو غرق شو خلق تباه شو د خلقو عملونه برباد شو فهو اهلكهم دې په سر کې هلاک دی وجه صدا وجه دا د سره خپل فکر نشتا د بل فکر کوي خپل فکر وسره نشتا او د اصلاح طریقه دا ده چې ته اول خپل فکر وکړه بیا به تبلیغ کې خو اول ځان نه شروع کا د قرآن هم دا ترتیب دی ما چې کوم آیات لوستو یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم اے ایمان والو خپل فکر وکئ د خپل ځان سوچ وکئ د خپل ځان فکر وکئ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم وای چې ته په سمه لارې ته هدایت والی نو لا یضرکم من ضل بیا که څه ګمراه کېږي تا ته څه مسله نشته تا ته څه ضرر نه رسوي خو ته خپل ځان سم کا خپل ځان سم کا وی معاشره به څنګه سمیږي نو معاشره وایي څه ته زموږ محتمیم صاحب دی الله وبخښي نور مولي صاحب هغه به وي یو ښځې بلې ښځې نه تپوس وکړو چې لښکر څه ته وایي نو هغه ښځې ورته وایي انې ستا خاوند زما خاوند د دې خاوند چې یو شي دا لښکري نو معاشره خو وایي دې افرادو ته اگر که ماهرین د سماجیاتو هغوی وایي چې معاشره یوازې افراد نه دي بلکې د معاشرې دپاره
د یو کېدو د وحدت چې کومه وجه ده چې هغه زمونږ په نسبت باندې ایمان دی نو د هغې د وحدت د یو بل سره د تعلق وجه چې ورسره یو ځای شي نو الله دې معاشره جوړ صرف افرادو ته معاشره نه وایي نو معاشره خو زما او ستا نه عبارت دی چې ما ځان جوړ کو تا ځان ښه کو بل ځان ښه کو نو معاشره بس دغه چراغ سے چراغ جلتے جا جلاتے جا نو د انبیاء د اصلاح طریقه دا وه چې د خپل ځان نه به شروع دی وجه نه د هغه وخت د مشرکینو هم دا مطالبه وه چې پیغمبر نوري ولې نه راځي پیغمبر بشر ولې دی او د نن مشرکانو دا مطالبه ده چې پیغمبر بشر ولې دی صرف دومره فرق و چې هغه مشرکانو ته د پیغمبر بشریت ښکارا واضح او بدیهي و نو د رسالت نه به انکار کړو او نن مشرکانو ته د رسالت نه دوی انکار نه کوي نو د بشریت نه انکار کوي حالانکه دې کې یو لوی حکمت دی چې که پیغمبر بشر نه وي او پیغمبر خلکو له دعوت ورکړی وي چې تاسو د هړ په میاشت کې 17 غنټې په سخته ګرمۍ کې روژه نیسئ او ورسره بیا د پټو د تماکو کار هم کوئ ورسره بیا مزدوري هم کوئ نو بیا به هغه وخت کې خلکو ورته جواب ګرځولی چې ته خو نوري ته خو فرشته ته نه تږی کېږي نه وږی کېږي ستا خو خوراک ته ضرورت نشته خو موږ تباه کې نو الله پاک پیغمبر بشر راولېږو نو هغه بشر پیغمبر چې نورو ته د روژې حکم کوي نو ځان لا صوم وصال کوي نور خلک د صوم وصال نه منع کوي خو په خپله متواتر 3 ورځې 4 ورځې متواتر روژه نیسي چې نورو خلکو ته د یوې میاشتې روژې حکم کوي نو په خپله د رمضان روژې هم نسی د شوال هم نسی د ذوالحجې هم نسی د محرم هم نسی او د شعبان میاشت خو اکثره میاشت بلکې په یو حدیث د عایشه رضی الله تعالی عنها کې وایي چې ټوله میاشت مې روژه تا ته وایي صرف د رمضان روژه ونیسه نو چې د پیغمبر هغه عملی حالت ته خلک ګوري نو یو میاشت روژې ته خود به خود تیاری چې پیغمبر په خپل نفس باندې دا پابندي ښه ده چې ما سره به مال نه یو روپۍ ځان سره نه ساتله یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام مازدیګر لمونځ کو اقامت شو نبی علیه الصلاة والسلام کور ته واپس شو زر تر زره لاړ د خلکو په سټون واوړېد واپس راغی بیا چې کله لمونځ یې وکړو بیا یې صحابو ته ما سره کور کې 2 دیناره نو ما وی داسې نه چې په ما باندې مرګ راشي نو ماله شرم راتلو چې په دې حالت کې زه د الله مخې له لاړ شم چې زما په کور کې 2 دیناره پراته حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام کپڑے جامې ګرمې وي ګرمي شروع شوه نو چې کله به نبی علیه الصلاة والسلام کېناستو تشریف فرما وشو نو ډېره خوله به ترې لاړه عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وایي چې د فلان یهودي کپړه راغلی ده تاسو څوک ولېږئ چې تاسو لا د هغې نه یو جوړه کپړه راوړي یو 2 څادرې راوړي او چې کله تاسو سره بیا مال راغی لاس لا نو بیا به د هغه قرض ورکړي نبی علیه الصلاة والسلام داسې وکړه نو کور والا خبره ومنله مونږ خو اکثر بادري دي ته وایو که چې کور والا خبره مه منه د کور والا خبره ومنله نو چې هغه یهودي پسې سوال جواب وکړه نو هغه ورته وایي چې دا سړی زما مال بربادول غواړي
نبی علیه الصلاة والسلام له چې واپس اطلاع راغله نبی علیه السلام دی یهودي ته ښه پته ده چې زه پردی مال نه خورم زه احسن اداء ما لیکن دی یهودي نو یهودي دغه یهودي ته سړي دومره غوسه راځي چې سړی په سټ مې ولا چک ولګولی چې د نبی علیه الصلاة والسلام هغه د جامې تقاضا پوره نه شوه ځکه ځان سره مال نه ساتو یو حدیث کې دا راځي مشکات کې شته اگر که هغې باندې کلام هم شتمن کر دی لیکن بیا هم هغه حدیث کې وایي نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې زما تمنا ده چې زما سره یو خبزتون بیضا چې ما سره من حنطة حمراء ملقبة بسمن ولبن چې ارمان ما سره د دې وخت کې سپینه ډوډۍ وې د سرو غنمو او په غوړو او په پیو کې ماته شوې نو یو صحابي غلی ونې پاسې د کور ته لاړ چې کور ته لاړ نو دغه شان ډوډۍ تیاره کړه سپینه ډوډۍ د سرو غنمو په غوړو او په پیو کې ماته کړې چې راوړه نبی علیه الصلاة والسلام ورته دا غوړي څه کې پراته وو کورني غوړي هغه ورته وي فی عکة ضب فی عکة ضب د سمسرې د خادمې د ګوډي د هغې د سرمنې په لوښي کې نبی علیه الصلاة والسلام یې زه وړه نه خورم هغه تمنا یې پوره نه شوه نو نبی علیه الصلاة والسلام خپل حالت داو نو چې بل ته دعوت ورکو چې ته 40,000 روپۍ ورکا ته په لاکو کې صرف 2,500 روپۍ زکات ورکا نو هغه په خامخا عمل کو دغه شان د منځونو هر عمل د نبی علیه الصلاة والسلام داسې و نو تاثیر یې کو اثر یې کو په لږ وخت کې په مختصر وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام چې کم انقلاب راوستو کم صحابه تیار کړه کم با عمله خلک تیار کړه نو د هغې مثال نشته نه په زوړ تاریخ کې شته نه په نوي تاریخ دا اصلاح د دې دا پیغمبري طریقه ده چې ځان نه شروع کا کور نه شروع کا ځان پسې بیا کور نه شروع کا چې الله پاک دا حکم کوي قو انفسکم و اهلیکم نارا چې ایمان والو خپل ځان او خپل بچی د اور نه بچ گئے زمون خاص کر د علماء د مدارسو او د جماعتونو نظام زګه تبعی طرف ته ځي چې دا په سابق والی باندې رواني په اهلیت نه محتمم بسو کی صاحب الحق صاحب سابق صاحب اگر کاغا په هیڅ نه پويږي نه هغه کې څه عمل شته نه څه کردار شته نه پکې عقل شته بس سابق صاحب محتمم شو شپږ اته کاله وروسته چې ګوري مدرسه په زوال روانه وي ولې زوال روانه ده دا چلو شو هغه چلو هیڅ چل نشته خو نه اهلي که چا کې ډېر هم اهلیت خو سابق نه دی بس هغه ته کار نه ولکي جماعت امام بسو کی صاحب الحق سے نو صاحب الحق چې تخپل ولی عهد جوړه د مدرسې د جماعت نو بیا ول تربیت مو کا تربیت ولا مو کا نو تربیت نه یو ځکه مانځه جماعت ته لاړم ما ته تمخ کې شمای زغ مخ کې مونږ کوم نه وس مسافر یم نو یو سره مخ کې شو دومره غټ وګونه و ګیره بالکل وهلی و اخرات دا سکو چې تا وای دا په اخیری کوستانه چې بګی قرت کوي نو وای دا څه تاسو مخ کې کوئی دا سابق صاحب دی انبیاء شکل د بچی د کوم پیغمبرانو وو
نو د هغوی تربیت یې کړی دی. اسماعیل علیه السلام خپل اولاد جمع کړی دی، هغوی ته حکم کوي یأمر اهله بالصلاة. ابراهیم علیه السلام خپل بچی جمع کړي دي، ووصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب. ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام خپل بچی جمع کړي، هغوی ته د توحید وصیت کوي. یعقوب علیه السلام چې کله مړ کیږي نو خپل بچی اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی، نو بیا د خپل کړه د خپل اولاد د خپل بچو تربیت چې کوم دی نو هغه لازمي دی. البا د عالم اصلاح کیږي، د عالم اصلاح په دې طریقې سره کیږي. صحابه سره ځان خپل فکر وو. حنظله رضی الله تعالی عنہ راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی نافق حنظله، حنظله منافق شو. ولې؟ وی ستاسو خدمت کې چې موږ حاضر یو نو بل شان حالات زمون، او چې کله ستاسو د خدمت نه وځو نو بیا بل شان حالاتي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی داسې خو کېدی نشي چې دلته هم تاسو ته کوم حالاتي باروم داسي، بیا خو به تاسو سره فرشتو مصافحه کولې. نو خپل فکر وسره په نور عالم باندې اعتراض نه کوو. حدیث کې راځي حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ دته صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکریسی ور سره راز ور سره او په هغه اسرارو کې د اعتقادي منافقانو نمونه وبکې چې حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته د اعتقادي منافقانو نمونه معلومو، باینه ورته معلومو چې دا منافق دی دا منافق دی. نو چې کله به داسې یو اعتقادي منافقه هغه مړ شو نو حذیفه رضی الله تعالی عنہ به جنازه نه کوله، ولا تقم علی قبره مات ابدا. حکم داده البته اوس اعتقادي منافق چاته نه معلومیږي، اعتقادي منافق تعلق د عقیده سره او عقیده به د وحی نه معلومیږي چاته نه، نو اوس اعتقادي منافق نه معلومیږي. نو هغه به جنازه کې نو عمر رضی الله تعالی عنہ هغه هم بچا شکو چې دا سړی چې د منافق نه وي. نو بیا به حذیفه کتو پټ پټ چې هغه پکې شته که نشته. که حذیفه به پکې نو عمر رضی الله تعالی عنہ هم د جنازې نه روپوش شو، ځان به ویستو. لیکن د دې باوجود عمر سره خپل دومره فکر دی چې د عمر مرتبه په هغې باندې خو ځان له مستقل تصانیف دي چې د عمر د اسلام لپاره خدمات او د اسلام لپاره قربانیان او د عمر مرتبه په امت کې. لیکن د هغې باوجود بیا هم عمر رضی الله تعالی عنہ په حذیفه رضی الله تعالی عنہ پسې لاړ او ورته وی چې تعالی قسم در کوم قسمیت ور ووایه چې تا سره د منافقانو کم لست دی هغه لست کې هغه پرست کې د عمر نوم خو نشته کنه، د عمر نوم خو پکې نشته. نو حذیفه رضی الله تعالی عنہ وی چې نشته، وی نه ما ته قسم وکړه، قسمیت ور ما ته ووایه. هغه ورته قسم وکړو په دې باندې چې په دغه لست او پرست کې د عمر نوم نشته. دیتا هغه علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، د خپل ځان فکر دا هغه نقطه آغاز دی د اصلاح د معاشرې چې دینه شروع کا. بیا دینه چې شروع کړه اصلاح د ځای کې
اصلاح د څه شي کې؟ اصلاح به د قرآن نه ممکن نه ده. ځکه اصلاح چې کېږي نو د اعتقادیاتو به کې، د عباداتو به کې، د معاملاتو به کې، د معاشرت به کې، د اخلاقیاتو به کې، او د سیاسیاتو د حکومت د امور انتظامیه. دا اصلاح چې کېږي د دې اصلاح فضایل بیا د دې اصلاح دپاره، جهاد د دې اصلاح دپاره، انفاق د دې اصلاح دپاره دی. او دا د پورا قرآن خلاصه ده. دا د پورا قرآن چې کوم مضامین وایو چې قرآن کې 8 قسم مضامین دي: توحید، رسالت، جهاد، انفاق، امور انتظامیه، قیامت او بشارت او تخویفات. دا هم دغه خلاصه ده. امام شاه ولی الله رحمه الله چې کوم د قرآن خلاصه وي په 5 خبرو کې چې احکام دي او تذکیر بایام الله او تذکیر بآلاء الله او تذکیر بالموت او بما بعد الموت او مخاصمت، 5 علوم چې دي علوم پنجګانا. نو دغه امور دا د اصلاح خپل ترتیب دی. بیا د اصلاح ترتیب دا دی چې اول اصلاح به د اعتقادیاتو کې. خلک کوئی پنځپیریان څه کوي؟ پنځپیریان اصلاح د نقطه آغاز نه کوم چې پیغمبري طریقه ده، هر پیغمبر اصلاح چې شروع کړي د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اصلاح چې شروع کړي ده د لا اله الا الله نه. یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله. هر پیغمبر دعوت قرآن کی یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. نو شروع د خپل ځان نو کا، د خپل بچو نو کا، د خپل قوم نه. وانذر عشیرتک الاقربین. د خپل فواید دی. بیا او بیا چې کله شروع کې څه کار وکې نو د اعتقادیاتو نه شروع کا. عقیده سمه کا، څه عقیده برباد ده، ته ډېر عملونه کوه نو ته د پیغمبر نه خو زیات نشي کېدی. او پیغمبر ته الله پاک وایي لئن اشرکت لیحبطن عملک. پیغمبر استا لوی مرتبه ده، بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر، خو شرک نه برداشت کوي. لئن اشرکت لیحبطن عملک. ټول انبیاء ته الله پاک فرمایلی ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. که دوی شرک وکړه دوی عملونه برباد دي. نو اعتقادیات دا مخکې دي، پسې عبادات دي، او بیا ورپسې دا نور شعبي دي. دا نور شعبي دي ورپسې د دې ټولو اصلاح ده. دویم ټکی ماته دا اواله چې امن به څنګه راځي. نو هغه خو په ځای پاتې شو، خو صرف د امن هغه مرکزی اصول درته وایم کوم چې قرآن ښیي. قرآن د امن دا اصول ښیي. د قرآن کې د امن اصول دا دي چې الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. نن خلق امن راولي، څوک کمترې پاسي او څوک یو طرف ته لاس پړکوي بل طرف ته وایي دا څه پروګرام دی، دا د امن پروګرام دی. د امن پروګرام قرآن چې کوم پروګرام ښیي نو هغه هم دا پروګرام دی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. او د ظلم معنی چې کوي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ تشریح کوي، او بلکې دا په حدیث مرفوع حدیث کې دي. صحابه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وکړو لم یظلم یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي د دې ظلم نه مراد هغه ظلم دی کوم چې حضرت لقمان ذکر کړو چې ان شرک لظلم عظیم. سو پورې چې معاشره کې ظلمي شرکی په معاشره کې هغه پورې امن نشي راتلی. د دې وجه نه زموږ د اشاعت التوحید و سنت پیغام چې کوم دی د توحید پیغام، دا د امن پیغام دی. سو پورې چې په ملک کې، په وطن کې، په عالم کې د توحید مسله عامه شوي نه هغه پورې په عالم کې امن راتلی نشي. د دې د وجه نه که څوک امن غواړي نو هغه د توحید د جنډې نه سر لاندې کړي او د توحید محنت دې وکړي چې کله په ټول عالم کې توحید خور شو انشاءالله خود به خود امن به راځي. واخر دعوانا